Assalamualaikum everyone. Once again, Zay Mohammed Arif tاسو ګورئ زموږ د PIT انسټیټیوټ د بګنر سیریز 12 نمبر کلاس نن به موږ وایو چې هایپرلینک او هایپرلینک څه کوي. نو راځئ چې موږ واخلو سٹارټ. سو هایپرلینک تاسو کتلی شئ چې کریټ کوي څه شی یو کویک ایکسس ویب پیجز ته یا فایل ته. ټیک شو کنه، کله موږ سر آرټیکل لیکلی په هغې کې موږ غواړو چې ویب پیجز ته لاړ شو یا فایلز ته راوالو، نو क्विक एक्सेस موږ راکوي. دې نه علاوه په ډاکومنټس کې لکه هیډینګ او بک مارکس ته هم موږ دا کویک ایکسس راکوي. زه اول اگزامپل در کوم د ویب پیجز او د فایل. ګورئ زه لږ ټیکسټ اخلم. اول زه ګور فور ایگزامپل یو کس دی د چای والا په نوم سره. ټیک شو، د څه شی دی لیټس سی فور ایگزامپل د څه آرټیکل دی په نیر باندې او د څه لیکل کړي دي، د غواړي چې څوک دا ریډ کړي. اخره کې څو دا غواړي چې دا خلک ریډ کی اور اینڈ ته چې کله راشي نو دا خبر لیکلی ده چې یو کین وزټ اور ویب سایټ. ټیک شو که نه، نو دا غواړي چې زما سایټ ته خلک څه وکړي، وزټ هم وکړي ورسره. نو د سمپل طریقه عموما موږ څه کوو، لکه فار ایگزامپل www.chaiwala.com. نو دارنګې موږ کوو که نه. اوس فار ایگزامپل د هایپرلینک فایده څه شوه دلته کې. ګورې فایل زه اوس د آرټیکل ریډ کوم رالم، زه دلته رالم دله زه اکسس کویک نشم کولی که نه، ځکه چې دا خو سمپل عام لیکل دي. یا به دا کوم چې دا به را کاپي کوم او بس براوزر ته به یوسم دې طریقې سره بیا اکسس. ګورئ زه دا ختموم اور زه هایپرلینک ته راځم. هایپرلینک څه کوي موږ سره؟ هایپرلینک ایگزسټینګ فایل اور ویب پیج ته راشي. دې ځای کې تاسو ایډرس ورکوئ چې کوم ویب پاڼه ده. که تاسو غواړئ چې دلته کې د زموږ ویب سایټ ښکاري نو دا بیا ټیکسټ ډسپلی چې کوم دی سیم ټو سیم ایزټ پرېږدئ. اور که نه تاسو غواړئ چې دلته ولیکئ چې کلیک هیر تاسو سایټ ته مخ ښکاري اور صرف کلیک هیر دی وي. اور سکرین ټپ هم تاسو ورکولی شئ چې کله ماوس ورباندې به راونیسئ نو تاسو ته ښکاري شي. سو کلیک هیر ټو وزټ. ټیک شوه که نه. اوس ګورئ تاسو هایپرلینک موږ ایډ کړو د ده سایټ ته. نو چای والا موږ ریډ کوو، لګیا یو کین وزټ اور ویب سایټ چې کله دلته رالو نو څنګه چې زه کلیک ماوس ورباندې راوړم نو تاسو ښکاري سایټ خو یې نه ښکاري لیکن کلیک هیر ښکاري اور بله ښکاري کلیک هیر ټو وزټ. سو کله چې زه دا کلیک کوم نو موږ به ډیفینیټلی لاړ شو چېرته کې د چای والا چې کوم سایټ دی هغې ته به لاړ شو. تاسو ګورئ که نه چای والا ډاټ کام ته موږ رالو. سو دې طریقې سره که ته غواړې چې نه دې ځای کې دی ماته سایټ ښکاري نو سایټ ښکاره کولو لپاره څه طریقه ده، دلته به راشي اور دلته به جست سمپل چې څه څه ښکاره کول غواړې هغه دلته کې پټ کا. ټیک شو که نه اور اوکې کا. سو یو کین سی هیر وی هیو ایډډ. موږ ولې دلته کې چینجز راوړو. لیټس سی اوس د فایل والا اگزامپل در کوم. یو کین ریډ اور پاور پوینټ فایل. لیټس سی فایل. سو لیټس سی موږ دلته کې د ده ویلي چې تاسو فایل هم ریډ کولی شئ. زه یو فایل رالم. اوس ګورئ هایپرلینک ته رالم لکه څنګه موږ دا وکړو. هایپرلینک ورکوم، فایل ته کویک ایکسس کوم. دلته کې الریډي موږ سره فایل شته یو پریزنټیشن ون. اور فور ایگزامپل ما تاسو ته ویل که نه چې که تاسو غواړئ چې تاسو د خپلې مرضي ټیکسټ دلته کې ولګوئ. ګورئ زه اوس نه لګوم، اوکې مې کړو. تاسو خیال کوئ پوره چې څومره سورس دی هغه یې راواخیستو. زه غواړم چې نه دلته کې صرف زما سره څه ښکاره شي، صرف پاور پوینټ فایل لیکل غواړم. ټیک شو که نه. سو پاور پوینټ فایل اونلی زه وایم چې دا د ښکاره شي. تاسو کتلی شئ یو کین ریډ آوټ اور پاور پوینټ فایل. سو جسٹ پاور پوینټ فایل هغې سورس موږ ته اخوا کړو نو زموږ ډاکومنټ هم کلیر ښکاري اور دومره څه مسله هم نه کوي. کله چې تاسو انټر وهئ تاسو نه پوښتنه کوي، تاسو ته یو یادګیرنه غوندې کې درکوي، وارننګ درکوي چې آیا تاسو کنټینیو کول غواړئ. ځینې داسې وي هایپرلینک چې هغه نقصاندې وي، ډیټا تاسو ته نقصان ورکولی شي اور هغه که تاسو پې شور نه وي د ټرسټډ سورسز نه کوي خو صحیح ده که نه نو ماخ کوئ. نو موږ ته خو ټرسټډ یو ځکه چې زموږ ته معلومه ده چې دا زموږ د سیسټم دی. نو تاسو خیال دی که نه دې طریقې سره تاسو هایپرلینک کې فاسټ ایکسس کولی شئ ویب پیجز ته اور فایلز ته. سو آی هوپ چې تاسو په دې باندې ډېر ښه کلیر شوي. اوکې اوس راځو مخکې اګزامپل در کوم پکې چې کوم ډاکومنټس کې لکه هیډینګ اور بک مارکس هغې ته څنګه ایکسس کېږي. نو لیټس سی زه اوس فور ایگزامپل لیکم چې زه اوس تاسو له یو اګزامپل در کوم د دې چې لکه ورډ نوټس دي موږ سره اوس ورډ نوټس دي اور بیا زه دلته کې ټیکسټ ورکوم. لیټس سی زه لږ یو څو پیراګراف علم ورسره بیا کنټرول انټر نوی پیج مې واغوستو، بل پیج دی په دې کې موږ سره فور ایگزامپل پاور پوینټ نوټس دي. ټیک شو که نه. سو پاور پوینټ
नोट्स और ज़्यादा के टेक्स्ट और कॉमा वाला टेक्स्ट और एंड में वो लिखो और तासुका तो दलता के मैं कंट्रोल एंटर नेक्स्ट एक्सेल नोट्स वाला और ज़ा एंटर वहाँ योजल और मसावीना खलागोम रेंड लिखमा शिफ्ट एन शिफ्ट 9 शिफ्ट 0 ओके सो तासुली दो चे हम सरा ब्रेक इसमें पैराग्राफ रलू उस दा हम सरा डॉक्यूमेंट्स दी हाइपरलिंक्स से कहीं सरा गोरे ज़गवाड़ा माच ज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नोट्स उगोरमा नो गोरा ज़ टाइम हम वेस्ट की टाइम अला माउस ड्रैगिंग यो शेबल शे मतलब टाइम अली नो दिज़ला राशम ज़ बिया गौरम ची वापस लाट शमा वर्ड नोट्स उगोरम नो का ख्याल में कड़ी दा टाइम वेस्ट की दल्ली नो सिंपल तरीका हाइपरलिंक मंगो हुए गाने जिससे कई दा मंगता क्विक एक्सेस रखे डॉक्यूमेंट की सो सबो कई दाबक सेलेक्ट कई कंट्रोल प्रेस कई टिक शो करना और लेट्स सी दा हम साइज ओड के कड़ो खलक मतलब कंट्रोल प्रेस कई दा हम सेलेक्ट कई कंट्रोल बता सो प्रेस नहीं वाली दा हम सेलेक्ट कई द्रिवड़ हम का सेलेक्ट कर दी तजे यो हम तरह जमा यो हेडिंग वाला वर्क मा लेट्स सी हेडिंग 2 में वाला वर्क क्लियर शो करना जी दिन बाद तासो कर सदे हाइपरलिंक मुंगा वाडू चियो बलना तेजी सरा एक्सेस गु राशि जी इंसर्ट तराशी टिकवा इंसर्ट त चिकला राशि हाइपरलिंक तराशी टारगेट फ्रेम अवल दासो चूज कई दलता के होल पेज तासो चूज कई जका ची मुंग टोल पेज की दा टारगेट फ्रेमिंग को नो ओके शो दिन बाद मुंगा रजू बुकमार्क त तासो का तो हेडिंग्स लगी दिली दी मुंगा ऑलरेडी सो मुंगा हाइपरलिंक मुंग भी ली गाना ची क्विक एक्सेस कई चरता हेडिंग्स था बुकमार्क्स था नो वर्ड नोट्स थी और लेट्स सी द दे लिंक्स अवल जुड़ावल दी ठीक शो अब कम से की जुड़ावल दी एंड के ठीक शो का ना लिंक्स वर्क को सॉरी लगता सो टाइम में मेन तरीका ऐसा था मेन मेथड दाए ची राशि लिंक्स जुड़ के अवल ठीक शो का ना और लिंक जुड़ावल पर हाइपरलिंक तराशी बुकमार्क तराशी अवल नोट्स थे ओके ओके एंटर कई बिया राशि हाइपरलिंक था बिया बुकमार्क तराशी बिया पावर पॉइंट नोट्स थी ओके जी ओके बिया एंटर लगो मजी और बिया राजमा हाइपरलिंक था बुकमार्क था हम दारेंगे एक्सेल नोट्स सो हेडिंग्स जम का कंप्लीटुअल सेक्शुअल दागे नोट्स में सारा कंप्लीटुअल लेट्स सी जोस गोरम तास खैमा वर्ड नोट्स तो गोरा खते जी सर लाड़ा मा खो बिया चीज लान दे जम बिया टाइम लगी गोरे ख्याल में जब पावर पॉइंट जमा खो बिया टाइम लगी नो द दिस सिंपल मेथड जता तो उस खैमा दा हमगा हेडिंग्स ता एक्सेस क्विक एक्सेस का बोल बुकमार्क से फायदा रखी गोरे बुकमार्क मुंग जोड़ो लिंक्स ता सो सके दा सेलेक्ट के और राशि बुकमार्क था दलता सवर के लिंक्स पनुम सर सवर के बुकमार्क जोड़ के ऐड के ओके शू जी उस चिकल अमंगा रशु जी टॉप था वर्ड नोट्स था ठीक शो तासो राशि बुकमार्क था दलता की तासो राशि बुकमार्क था ठीक शो करना हाइपरलिंक तलाडू बुकमार्क था राजू उस मुंग सारा लिंक्स अवेलेबल ठीक शो करना नो लिंक्स को रावखलू दलता की प्रेस का ओके खुमा गलत जी की प्रेस को जसकोमा तासो बदासियो के चे दलता बे ओड़ान दे राशि एंटर बके उस बराशि हाइपरलिंक था बुकमार्क था लिंक बुकमार्क मुंग जुड़ करे देखा ना ऑलरेडी राशि बुकमार्क मुंग ऐड करो और दारेंगे लास्ट नेक्स्ट राशि वर पसी पावर पॉइंट नोट्स ला यो वाले तासो एंटर बटन हुआ है बुकमार्क तराशि लिंक्स तराशि और ओके कई बिया हो गई बिया नेक्स्ट लान दे राशि एक्सेल था यो वाले तासो बिया एंटर बटन हुआ है बिया राशि हाइपरलिंक था बुकमार्क था वर्षि बुकमार्क की तासो लिंक्स चिकुनी सेलेक्ट के और ओके कई okay and you can see here उस गोरे ज खजमा वर्ड नोट्स था दायरा आलम कल चीज लिंक्स प्रेस कम नो माल बटन तरह वाली बिया ज वाड़ा मा पावर पॉइंट चिकम पावर पॉइंट तरह आलम बिया ज वाड़ा मा ना ज एक्सेल गोरम नो जवाम एक्सेस सुमा कोई की नो तासो गोरे सुमा इजीली और सुमा तेजी सर हमगा डॉक्यूमेंट्स की यूज इन अबल जिता जंप लगो बिया ज वाड़ा मा चिना जिस वर्ड नोट्स गोरम दे तरीके सर हम सका वाले शू क्विक एक्सेस द हाइपरलिंक तो मदद सर डेर करामत यो फंक्शंस दी द हाइपरलिंक आई होप जिता सो बदे बने क्लियर शी दिन अलावा हाइपरलिंक के मुसरा ब्राउज पेजेस दी रिसेंट पेजेस दी और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट दे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट दे द दे यूसेज जिता सो क्लियर कोमा दोना लाजिम नु खुश तरसो पर दाम गो विल दा डेर अहम कारो ब्राउज पेजेस आगे चाहता सो ब्राउज कड़ी रिसेंटली लगाओ गोरे मंगा प्रेजेंटेशन चिकोमो द फाइल द पारा कम कारो रुस्तु चिकड़ो आगा मतलब कम फाइल मंग ब्राउज करे हो दिल्ला मंगरा वस्तु या रिसेंटली मंग कम दल की कार और बांधी उगड़ो लगा संगा खान को चोरी ता सुना मक्के मा करो और प्रेजेंटेशन वन ऑफ द फाइल मींस दल द क्या सिस्टम प्रोती या फाइल्स प्रोती जी रिसेंटली ता सो यूज करी दलता है
browsed کې مين چې تاسو براوز کړی وي سرچ مې ورپسې کړی د دې ځنه ایزلی تاسو یو په یو راغستلی شي کلیر شو کنه place in this document means already تاسو سره چې کوم headings or bookmarks لګیدلي تاسو بیا هم پلیس کولای شي ٹھیک شو کنه دلته کې already لګیدلي دي اوکې سو ګورې بیا هم تاسو اسانه سره دې ځنه لګولای شي سوري سو دا طریقې سره موږ څه کوو پلیس ان ډاکومنټس کې موږ دا کارآمد کولای شو دین علاوه نیکسٹ کریټ نیو ډاکومنټ کریټ دلته کې موږ نیو ډاکومنټ چې کله کریټ کوو کنه د دې بیس پس شي په ایم ایس ورډ نه د دې چې کله موږ یو ډاکومنټ کریټ کوو هغه موږ یوز به تواچو او داسې یو سیستم وی چې هغه ایم ایس ورډ نه نو پاره کې موږ اوپن کولای شو څنګه د دې بیس دا ډیپند پس لري په ویب براوزرز باندې ټیک شو کنه په ویب براوزرز باندې په ویب براوزرز باندې نو لکه تاسو نو څه پوښتنه کولای شي چې فار ایگزامپل زه په ایم ایس ورډ کې یو فایل جوړوم او هغه زه غواړم چې بل سیستم کې اوپن کوم بغیر ایم ایس ورډ نه نو کولای شم یس یو کین ډو اټ سو دلته دوه آپشنز دي تاسو اوس پکې چینجز کوي که بعد کې نو تاسو ورته چې اوس نو اوکې سو نیم والا پات والا چینج کړئ پانت والا ما ډیسکټاپ کړو اور ما والا سور کړو لیټس سی اے بی سی نیم میں والا ورکو اوکې سو دا پات شو اور دا اوکې کا تاسو به وګورئ جی زه ورته لیکم چې هلو ورلد سو هلو ورلد مې ورکې جسټ ولیکل اور هلو سپیلنګ مې هم غلط ولیکلو جی دا الریډي زه دا میسټیک کوم تاسو به مایند کوئ نه اوکې سو لګوندې کې مې سنټر ته راوستو اور لګ سایز مې والا سیو کړو اوکې دا اوس سیو کوم کنټرول اس طرح زه ګورئ تاسو ته خودم ما کینسل کړو زه لاړم بیک تاسو ګورئ په سکرین باندې موږ سره په براوزرز کې راغلی دی دا فایل اوس تاسو چې یو اس بي ته واچوئ اور کم سیستم کې موږ ګورئ نو تاسو یې پړاولی شي ځینې ما سټوډنټس تپوس کوي چې سر دا بیا موږ چینجز کولی شو پکې نو یس اف کورس یو کین ډو اټ تاسو به لاړ شئ ایم ایس ورډ ته واپس ایم ایس ورډ کې ریسنټ فایلز کې تاسو سره دلته کې بیا پروت وي ټیک شو که نه نیو کله چې تاسو جوړوئ سوري ریسنټ فایل چې تاسو کوم وي که نه سټارټ کې نیو سیستم ته راځئ نو تاسو یې کولی شئ او لیټس سی تاسو ایگزامپل درکړم داسې کولی شو بیا موږ چینجز ګورئ څه شو جی دکه دی اور دکه دی جی اے بی سی now you can see here تاسو به بیا هم چینجز کولای شئ او بیا هم سیو کولای شئ نو دې طریقې سره موږ څه کولای شو ایم ایس ورډ کې داسې فایل جوړولو شو دین نیکسٹ کوم ټاپک ته موږ سره هغه پکې هایپر لینک کې ایمیل کول سو ایمیل کولو لپاره یو څه شرایط دي ټیک شو کنه ایمیل لپاره شرایط دی چې نیټ به لازمي وي تاسو سره آوټلوک کې آی ډي پکار ده او دین علاوه د دې نه تاسو ایمیل کولای شئ د دې دومره یوسیج نشته ځکه ایم ایس ورډ نه څوک دومره ایمیلز نه کوي او ټایم دلته کې تاسو کولای شئ چې ایمیل اس جست دا به شو کیږي اور دلته کې ایمیل ایډرس لیټس سی فار ایگزامپل دا ایمیل ایډرس ورکوم والا اور دین علاوه سبجیکٹ څه شی جست ټرای ورکو اوکې کا اور دلته کې تاسو ګورئ چې کله دې باندې کلیک کړئ نو لاړ بشي چرته کې نیټ ته اور نیټ کې دلته کې موږ هغه پیج سیو کړو دی واشي نه غیر الو نو تاسو خپل هم په دې ټرای وکړئ د ایمیل والا چې کوم دي موږ ایمیل کولای شو صحیح ده اور دا شان تاسو هایپر لینک په کار راوستل شي یو سیستم نه هیر شو هایپر لینک کې هغه دا و چې لیټس سی د فایل مې راوغستو اور دا موږ هایپر لینک کړو هایپر لینک ختمې دوه طریقه ده رائټ کلیک ریموو هایپر لینک تاسو کوته تاسو لینک ختم شو تاسو نشئ کولای سو آی ہوپ چې تاسو په دې کلاس باندې پوه شئ نیکسٹ زموږ کلاس کې به کراس ریفرنس وي کمنټس وي هیډر فوټر پیج نمبرز وي اور ان شاء الله ورپسې کلاس کې به دا نور چې کوم پارت دا به هم ختم کو آی ہوپ چې تاسو به انجوای کړئ and thank you so much for watching and have a good time. Allah Hafiz.